دا ډېر سخت سفر دی. تاسو ګورئ تقریبا یو هفته وشوه چې ما ویښته مې نه دي سم کړي او په دې کښتۍ کې نن خو وروستي وخت کې چې تاسو سره خبرې کوم نو سمندر نسبتا پرسکونه دی، نو موږ لږه سفر ګزاره کوو، خو په دې کې مطلب دا دی ځان له څه چای مې پخولی شي هغه څکلی شي نو پکې ډېر څه نه کېږي. نو ملګري ښه دي، هغه غریبانانو کښتۍ هم ګیره شوې وه چې پاکستان چې کوم ملګري دی خو جدا کښتۍ کړي، زه جدا کښتۍ کړي، هر پاکستانی جدا جدا کښتۍ کړي. ما سره دلته یو فرانسیسي نشنل دی، یو ټرکش نشنل دی، یو کویتي نشنل دی او تیونسي نشنل دی. موږ څلور پنځو ملکونو خلک په دې کښتۍ کې 8 کسان یو او الحمدلله په دې کې دا 2 کسان بیمار شوي، ډېر شدید بیماران یو 2 ورځې موږ ډېر په تکلیف کړي خو اوس ښه شو الحمدلله. د جاز هماغرض موږ مطلب دا ډېر شدید هواګانې وې، لهرونه زموږ د جاز د بادبان دا یو هولډر مات چې بیا بادبان کار نه کوو، بیټري یو ډاون شوله، نو خو موږ سره سپیر بیټري هم وه او بادبان مو الټرنیټ تنظیم وکړو. بس دا دعا کوئ چې الله تعالی دا انجن کې څه نقصان پیدا نه کړي، ځکه چې مشینري ده نور څه مسله پیدا نه کړي او موږ مطلب دا غزه ته ورسو.